نو الانکه زه د دې شیز نه ډېر ځان ساتم د دې لطیفو نه، خو بس دا معاشره داسې شی دی چې موږ دې لطیفو ته محتاج یو. په دې بنیاد پسې درته دوه ورونو واده کړی و، یو مشر و یو کشر. نو دې کشر چې و دا لږ هوښیار و، د خور ته ویلي زه چې کله د شپې کمرې ته نه وځم په ما پسې یو چرګ راوله. خور ورته ویل څه پې کې؟ وایي ته تپوس مه کوه خو چرګ راوله. ټیک ده. بس چې کشر څنګه کمرې ته ننوتی دی نو خور پسې چرګ وروشتې ده. دا راپاڅېدل دی چې ورته که ستا دا جرأت ته زما کمرې ته رانوځې بغیر اجازته؟ او ورغلی چرګ یې نه ټس سر اچېل هغه زګین ته. ښځه یې رېدله چې ظالمه دا د زناور باندې رحم نه کوي چې وران کار کوي، کمرې ته یې رانوځي بېټې مه. نو که زه بېټې مه تنګومه چې جوړه راوړه دا راوړه دلته مې بوځه، کېدای شي د دې نه سر کټ کړو ما نه پوزې طرفه مې حلاله کړي. ښځه یې رېده. مشر چې نه ووت نو هغه زموږ د دې هلکانو په شانتې و. راشي مولوي صاحب د واده د شپې آداب وایي. قسم په الله چې 60 نوجوانان راغلي، موږ ورته آداب وایي. مولوي صاحب څه خواږه ماږه ولی شو که نه شو ویې څه نو مشر چې د هغه په جب کې اوس ټاپیان یې ښودلي، ګلاب جامن یې ښودلي، ورنوتی. زه وایم چې تا ته مې ایسته کتې، ښځې ته وایي زه وایم چې ایسته ستاسې ناست وې، زه خو پوره شومه، زه خو سړی شومه. بس ښځې ویلي چې دا خو د دلګانو عدله دی. بس په سبا نن یې دې ټاپیانو خوړلي، سبا له ورته وایي شابه که لاړ شه چرګ راوړه، شابه که لاړ شه دا شیز راوړه، جوړه راوړه، والی راوړه، امیل راوړه. په مشر باندې ښځه حکمونه چلوي، د کشر نه یېرېږي. یو ځل لا دواړه رونه ناست، مشر ورته وایي چوټا تا دا ښځه څنګه یېرول، د زما نه خو نه یېرېږي. ورته ویل تا واده به شپه څه چل کړی؟ ویل ما ټاپیان یې دننه کړي وي، ګلاب جامن وو، ګوتۍ مې دننه کړې وه. ورته ویې خدای دې غر کړ، ما د باندې پوه شوي دی چې ته دلې ما داسې چل کړی چې ما مې خور ته ویل چې چرګ راولېږه چرګ یې راولېږه، مې حلاله کړه چې ښځې ته پته ولګي چې دا سړی د دماغونه تیز دی، داسې پالتو فرمایش به هم نه کوي او رامیتوبونه به نه کوي، تنګی به نه. بس مشر چې دا اورېدل کور ته راغلی دی، کور ته راغلی خور ته وایي حقې خور ته وایي ته په ما پسې بېګاله یو کال بعد وایي بېګاله به وایي ته په ما پسې چرګه کمرې ته راولېږي. هغې چې بس څنګه چرګه ورلېږل د چاکو راغسې ټخ سر یې ته څنګه زما کمرې ته بغیر اجازت رانوځې؟ ښځه ناسته وه صوفه کې، هغې پې اواز کړی ویلې دله دا کشر هوښیار و چې د واده په اوله شپې ښځه ویروله، که اوس راته میخ حلاله کړي خدای راستي که نه ویرېږي. بنیاد مضبوط که، بنیاد د اول نه شیز مضبوط که. لہذا زما نبي فرمایي د سنتو بنیاد چې دی هغه کې سینه د کینې نه پاکه ده. نو دا بنیادي طور سره وابیانو حضرات تاسو شی وران کړلی. اوس هغه روایت چې دی وي په ډېرو ځګینو کې د دې مولیانو شروع کړلی، زه ورته یم چې دا مولیان هم لږ پوه کوي. حدیث یو سنت دی، دفن کول سنت دی. د دفن نه غټه مسله چې د هغه د جنازې ده، بیا خو په هغه مولیان